چې ته وایې چې دا مولا بې غیرت دی دا مسله د زنا بیانوي دا مولا ټیک نه دی بې شرمه دی بې حیا دی او دی چې دی زنا مسله بیانوي په منبر باندې او په لاوډ سپیکر باندې دا مسله بیانوي هسې ته ووایه ستا په کور کې ډش پروت دی ستا په کور کې کیبل نیټورک لګېدلی دی ستا په کور کې ټچ موبایل پروت دی ستا په کور کې وائی فای لګېدلې ده او ستا د ښځې سره ځان له موبایل دی ستا د خور سره ځان له موبایل دی او ستا د انګور سره ځان له موبایل دی نو اوس ته ووایه چې دا بې غیرته ځای مه کراته یې بې غیرته ځای مه کراته یې بې غیرته خو هغه سړی دی چې تا د بار ملک خلک راوستی دی ځان ته کور په موبایل کې ښځې ته کېنولی دی دغه سړي به پکې ګوري پردي سړي د انډیا به پکې ګوري پردي خلک د امریکې به پکې ګوري پردي خلک د روس به پکې ګوري او ملا که د قرآن مسله په منبر باندې کوي ملا بې غیرته او ته غیرتي ملا بې غیرته او ته غیرتي هسې ته ووایه چې ستا په کور کې موبایل پروت دی ستا په کور کې کیبل نیټورک لګېدلی دی ستا په کور کې وائی فای لګېدلې ده ستا په کور کې 18 انچ ایل سی ډي لګېدلې ده او د دې سره نور چې کوم ریلیټډ سامان دی ستا سره الاؤډ دی ستا سره اویلیبل دی نو هسې ته ووایه چې ستا نه بل غټ بې غیرته په دنیا کې شته دی دا هغه کیسه ده بیا په دې باندې تا ته ما ته او تا ته ځان باندې نه ښکاري چې ښځې ته موبایل روالو او راشه دا د پلانکي ځای ډم دی دا وګوره او دا د پلانکي ځای ډم کوچي کوي دا وګوره په دې ته د ځان بد نه ښکاري خو چې مولا په لوډ سپیکر باندې مسلې د قرآن وکړي تا ته په دې باندې ځان بد ښکاري لا يدخل الجنة دیوس دیوس څه ته وایي امام ابن تیمیہ فتاوا ابن تیمیہ کې ذکر کې مجموع الفتاوا دواړو نومونو باندې مشهوره ده هغه وایي چې کم سړی څه کار کوي ښځه آزاده پرېږدي ښځه آزاد ماحول ته پرېږدي دا سړی څه دی بې غیرته دی دا سړی څه دی بې غیرته دی او ښځې دې هم دا واوري ښځې دې هم غوږونه کولاو کړي او په کولاو غوږونو دې واوري او هسې نه چې په دې یو غوږ واوري او په دې بلې وباسي نه په دې برین کې لږ راټینګ کړئ مغزو کې لږ راټینګ کړئ دا واوره چې کومه ښځه د زناکار سړي سره نکاح کوي دا ښځه هم زناکاره ده دا ښځه هم دغسې بدفعله ده دا زما قانون نه دی دا د الله قانون دی سوره نور کې وایي چې الزاني لا ينکح الا زانیة زناکار سړی زنا نه کوي مګر د زناکارې ښځې سره هم د دې نه مفسرین بیا استنباط کوي چې ګوره دا سړی زناکار دی نو دا ښځه هم زناکاره ده سړی زناکار دی دا ښځه هم زناکاره ده مشرک سړی نکاح نه کوي مګر د مشرکې سره یې کوي مشرکې سره څه کوي نکاح کوي د الله قانون یې ښی دی چې الله د سم سړي په نصیب باندې زناکاره ښځه نه راولي سړی دې ځان ته وګوري که سړی زناکاري پوه شه چې ښځه هم زناکاره ده ځکه الله خو دروغ نه وایي که نه سوره نور دروغ دی که څوک وایي چې د الله دا کتاب دروغ دی نو هغه بیا ما ته ووایي کیدای شي بیا په هغه باندې د مرتد فتوا ولګوم او واجب القتل یې وګرځوم ځکه د الله په کتاب کې څوک شک کوي نو ځان به ډېر غیرتي کوي نه ځکه الله ډېر غیرتي دی پیغمبر ډېر غیرتي دی مسلمانان ډېر غیرتي دي لیکن زمونږ له ټولو نه څوک ډېر غیرتي دی الله ډېر غیرتي دی زموستانه الله ډېر غیرتي دی چې الله ته به ځان بد نه ښکارېدو هغه داسې الفاظ راوړو چې والذان یاتیانها منکم فآذوهما دا بیا ما ته یاد کو ټیم رانه ختم شو بیا ما ته ووایي چې دا الک د الک سره زنا وکړي د دې بیا سزا څه ده د دې به سزا په آخر کې وایي نتیجه به یې راوباسو دا داسې ګپ خبرې خو نه دي چې بس تشه مسله مو وکړه دغه دې نه پاتې شو او دا واوره که مسله د زنا رانه اوس په نیمګړه کې پاتې شوه پر روانه جمعه کې به بیا وایم پر روانه جمعه کې به بیا وایم خفه کېږې به نه ګوله دې ته به غوږونه کولاو ساتې